دینه مخکې ایتونو کې الله رب العزت مؤمنانو سره کوم وعده کړی و، بیا يهودو سره کوم وعده کړی و او هغه وعده مت کړی و. نن آیتونو کې الله رب العزت نصاراو سره کوم وعده کړی و او نصاراو به هغه وعده موت کړله. نو دغه ول ذکر کوي الله رب العزت فرمایي چې مو هغه خلکو سره هم یو وعده کړی و چې هغه خلکو به ځون ته نصرایلو عیسایان به ځون ته یلو د عیسی علیه السلام منون کې به ځون ته یلو. هغه خلکو سره الله رب العزت وعده کړی و. عیسی علیه السلام هغه ته د نبی علیه السلام خوشخبری ورکړی و، خو هغه هغه وعده موت کړله او نبی علیه السلام باندې ایمان یې رانه وړلو. الله رب العزت فرمایي چې کله دوی وعده موت کړله بیا مو څه وکړو فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء، دوی په مابین کې مو بغض وچولو، دوی په مابین کې مو دشمنی وچوله. خو د دشمنی څه وخت پورې نه و، الى یوم القیامت، دا به قیامت ورځې پورې دوی په مابین کې دشمنی وي. ځکه چې عیسایان د په ډلو ډلو کې تقسیم شولو. یوې ډلې د عقیده جوړه کړله چې کوم چې الله رب العزت ته هغه عیسی ده، کوم چې عیسی ده هغه الله ده. یعنی دوی د حلول د عقیده ولا قائل وو چې الله رب العزت ذات کې عیسی علیه السلام حلول وکړلو، دومره عبادت وکړلو چې الله رب العزت ذات کې حلول وکړلو. اوس کوم عیسی ده د الله ده او کوم چې الله ده د عیسی ده، العیاذ بالله. دویمه ډلې عقیده دا جوړه کړله چې نه درې خدایان دي، یو خدای نه ده، درې خدایان دي. به د درو خدایانو کې دوه ډلې جوړې شولې. یوې ډلې ویلو چې یو خدای الله رب العزت، دویم عیسی علیه السلام او دریم کې به دوړو اختلاف ده. یوې ډلې ویلو چې دریم بیبي مریم ده او دویم ډلې ویلو چې نه درې دي، الله ده، عیسی ده او بیبي مریم په دې دوی چې جبرئیل علیه السلام ده. نو دوی کې دغه بغض او دشمنیان چې کوم د عقایدو په بنا باندې جوړې شولې، الله رب العزت فرمایي چې دا به دوی کې قیامت ورځې پورې وي. او امدغه د دشمنی د وجنه الله رب العزت فرمایي چې دوی ډیره حصہ دسی و چې دوی وعده مو ته کړل، ډیره حصہ د انجیل ول دوی نه الله رب العزت هیر کړل. په اخر کې الله رب العزت د دوی ته نبی علیه السلام له خوش خبری هم ورکړي و. نبی علیه السلام باندې ایمان وروړلو ول تلقین هم و، خو دوی هغه چونکې نصیحت ول حصہ هیر کړل، د وجنه هغه بغض د وجنه دوی نبی علیه السلام باندې ایمان ورونه وړلو.